د رب کائنات یو لوی احسان من او تاسو باندې شوی دی. هغه دا چې رب کائنات من او تاسو لالا ترنګو کسوي رب کائنات من او تاسو د سردار دو جهان په سردار امت کې پیدا کړیو. الله رب العزت دې اعتبار سره من او تاسو له سرداری را کړی دا. ډیر پیغمبرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کې دراتلو خواهش کړی دی. ولی ځکه چې کم پیغمبر به الله پیدا کو نو د دې اخیری پیغمبر باره کې به الله رب العزت د سره خبرې کولی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الله قرآن کې وایي چې کم پیغمبر به ما را وستو د دې اخیری پیغمبر په باره کې به ما اګریمنټ اغستو که زما د اخیری پیغمبر ستا زمانه کې راشي خپل هر څه به دته حواله کې. نبی علیہ السلام خپله فرمای لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. وی زما د قسمی که موسی علیہ السلام چېرته را ژوندی شي نو زما اتباع به کوي د دې نه بغیر به بله لار باندې رسي. ځکه مخکنو امتونو کې مختلف طریقو کې فرق و. د هر پیغمبر الله خپل طریقې مقرر کړي خپل زمانه کې. نو نبی علیہ السلام وی که کم کس زما زمانه کې رالو بالفرض نو زما په طریقه به چلیږي. خپل هغه د خپل وخت هغه چې کم احکامات دي هغه به نه جاری کوي اگر چې هغه خپل وخت کې صحیح خو په دې وخت کې به زما مني. نو د یو پیغمبر نه الله اګریمنټ اغستی دی. به هر پیغمبر خپل امت نه اګریمنټ اغستی چې ګوره ما الله سره یو لیکل کړي دي یو اګریمنټ مې کړی دی که د هغه پیغمبر چېرته رالو او زه نه ومه نو د دې پیغمبر زما په ځای به د هغه اتباع کوئ. نو سوچ کوئ 1,24,000 اګریمنټ شوي دي د نبی علیہ السلام باره کې او هر امتی سره شوي چې د کم پیغمبر زرګونه امتیانو نو هغوی سره زرګونه اګریمنټ بې شوي دي. که د چا لکونه امتیانو هغوی سره لکونه اګریمنټ جدا شوي دي. 1,24,000 خو صرف پیغمبرانو الله سره اګریمنټ کړی دی. به هر پیغمبر خپل امتی سره کړی دی. نو دا څومره لویه خبره ده ښه عجیبه خبره ده چې کوم ځای کې د نبی علیہ السلام تذکره شوې ده زمونږ او ستاسو د امتیانو تذکره هم هلته څه نه څه شوې ده. دا ډیره لویه خبره. الله رب العزت نبی علیہ السلام وی الله رب العزت په ټوله دنیا کې دا ټول ارواح چڼ کړه نو د پیغمبرانو روحونه یې ترې را چڼ کړه. بیا په دې پیغمبرانو کې روحونه چڼ کړه زما روح یې د ټولو سردار روح را چڼ کړو. زما دپاره د قبیلې انتخاب الله کړی دی. زما دپاره د ځمکې انتخاب الله کړی. زما دپاره د ژبې انتخاب الله کړی دی چې د ده له به عربي ژبه وي. زمونږ د پیغمبر ژبه د ټولو ژبو سرداره ژبه ده. کتاب د ټولو نه سردار کتاب چې کوم امت کې راغلی عرب د دنیا بهترین امت دی. نډر بهادر او جفاکش او جهادي او مقابله کوونکې شعر و شاعري کې یو اعلی مرتبه او دغه رنګې قرباني ورکوونکې خلق. نو داسې جفاکش بهادر قوم کې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لېږلی دی. بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله چې خپل ځان دپاره کم کور خوښو. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه. الله وی زما د قسم وي چې کله ما د دنیا د ځمکه جوړوله په دې کې د ټولو نه لومبی ما خپل کور جوړ کړی خپل کور بیت الله شریف او الله رب العزت د بیت الله شریف دا قبله نبی علیہ السلام له ورکړې ده. ځکه مخکیني امتونو نورو طرفونو ته منځونه کول. بعض یو قول دا دی چې همدې طرف ته به کول او یو قول دا دی چې نه د هر پیغمبر قبلم جدا وه د هر قوم قبلم جدا وه. خو الله رب العزت باندې چې کم ګران کورو یعنی الله ته ډیر ګران و الله د ټولو نه دنیا کې اول هغه ځای جوړ کړی نو هغه ځای هم د نبي علیہ الصلوۃ والسلام دپاره ساتلی. نو کور یې ول اعلی مکه ځمکه د مکې ځمکه ډېره اعلی دا د دنیا وسط دی مینځ مکه او بکه دې ته وایي. د بکې معنا د نوم څنګه چې نوم د انسان په مینځ کې وي د قرنګې الله رب العزت نبی علیہ السلام له چې کومه خطه ورکړې ده په کومه ځمکه پیدا کړی دی کومه ځمکه باندې د ده دعوت شروع شو هغه د دنیا ګر چاپېره مینځ کې واقع دی. ولې چې ټولې دنیا ته یو شان څنګه چې نور د دنیا یو قسم له مینځ کې ښکاري هر ملک والا ته نور داسې ښکاري لکه زما په ملک کې چې دی. دا نبي الله د دنیا په سنټر کې پیدا کو چې هر یو طبقې ته هر ملک ته هرې سیمې ته یو شان د ده رڼاګانې راشي
یخرجهم من الظلمات الى النور. دا کتاب او دا پیغمبر دکی کمال داده چې د پسې څوک روان شي د تورو تیارو نه به سپینې رڼا ته ځي. دکی دا کمال دی. تاسو ګورئ عزتمندو، موږ مسلمانان ډیر کمزور یو، خو زمونږ په دې زړه کې چې کومه د ایمان رڼا کله موږ را یاده کړو نو د دنیا د ټولو نه مالداره سړی موږ ته ځان ښکاري. موږ د خپل دا یو ایمان یو ټوټه په ټوله امریکا باندې بیا نه ورکوو، د ټولې دنیا په کائنات یې نه ورکوو. که زمونږ یو چرسي پوډري ته د ټولې دنیا خلک راشي، یو چرسي د خپل یو سرګټ دپاره د خپلې مور د غوږ والی پټی، د خپلې غریبې ښځې د پوزې نتکۍ پټی، بلکې د کور نه کله کوزه جام او چپل یا سینډل هم د ښځې نه رالي پټی، صرف د یو کش دپاره. د دې دپاره ته دا کش دومره محترم ښکاري، د دنیا غلا کوي، د پردي کور نه غلا کوي، جیل ته پکې 1000 بار لاړی بیا هم غلا کوي. خو که د ټول کائنات خلک را جمع شي دې چرسي پوډري ته وایي چې موږ تاله یو انعام درکول غواړو او تا نه په بدله کې صرف یو شی غواړو، دا وایي مړه یو لس شی نه خو بدله درکمه، خو یو کش سرګټ دپاره بندوبست وکوي. هغه وایي په واده به ولاړې، وایي بلکل په واده دې ولاړې ما، وایي څه راکه، وایي موږ له دا ټول امریکا ستا، دا روس ستا، دا فرانس اټلی ستا، د دې دولتونه ستا، د دې ټولو ته بادشاه شوې، سرګټې څه کوې چې ټول بادشاهي ستا شوه، وایي وایه څه په بدله کې دله درکم. ته یقین وکړه بعضې پوډریان چرسیان او قمقل خلک به پکې خپلې ښځې م ورکي، خپل مور او پلار هم خلکو د دې دپاره پرېغوستي یورپا ته تللي دي او عمرونه یې وشو خپل مور ته مخ نه راښکاره کوي، خپلو بچو ته مخونه نه راښکاره کوي، صرف څه دپاره د مال دپاره. نو دا چرسي خو په کار دا دی چې هر څه دې باره کې ورکي، وایي وایه څه الې، وایي موږ له چې کوم دی ستا ایمان په کار دی بدله کې. چرسي عزتمندو خپل نشي انداز کې چې کوم دی په کار کې راشي، وایي نه نه زه خپل ایمان په ټوله دنیا باندې م نه خرڅوم. روجي دې نیولې دي، وایي نه زما ایمان کې روجي نشته، وایي لکه مونځونه دې کړي، وایي نه زما ایمان کې مونځونه نشته. غلا دې کړې ده، وایي زما ایمان ټول د غلا نه ډک دی. هلکه دا به څه ایماني، مونځ پکې نشته، روژه پکې نشته، اخلاق پکې نشته دی، جومات دې نه دی لیدلی، غلا دې کړې ده، نو دا څومره بیکاره ایمان دی. وایي قسم په الله زما دا بیکاره ایمان د ټول کائنات د دنیا نه اعلی دی. نو دا د محمد سره مینه ده که نه، دا د الله سره مینه ده. یعنې یو سرګټ دپاره دا غلا کوي او بل ځای کې خپل دا کمزوری ایمان نه دی، بس هسې ټیمان دي، خو بیا یې نه ورکوي. دا ولې؟ دا ایمان چې په زړه کې راشي دا د انسان په زړه کې قناعت پیدا کوي، دا د انسان په زړه کې رڼا پیدا کوي، دا د انسان ضمیر خوشحالوي. نو به دې انسان ته په دې وخت کې د ټولو نه عزتمندو ځان قیمتي ښکاري. تاسو ګورئ که نه زموږ یو مسلمان چې کله ډېر زیات پیسو کې م ډوب شي، بیماریانې پرې راشي، بې اخره کې جومات ته راشي، څوک مدد هم نه کوي، قرض هم وله نه ورکوي، بې اخره کې 2 رکعته لمونځ کړي، یا الله ستا ډېر شکر دی چې ایمان خو دې راته را نصیب کړی دی. نو عزتمندو دا ټوله دنیا چې مسلمانانو پسې لګېدلې ده، امریکا موږ سره د څه وجې نه دښمني کوي، نور خو پکې څه نشته منځ کې که نه. هغه وایي دا د محمد رسول الله ټکی پکې تاسو مو وایې، نور پکې څه خبره نشته زمونږ او ستاسو. الله هغوی هم مني، دا یاد لرئ ښه، امریکې والا الله مني خو شرک کوي. هغوی وایي عیسی اخري پیغمبر دی، محمد پکې نشته، موسی پکې نشته، بس اخري عیسی دی. دا د هغوی د پخه عقیده ده عزتمندو. لاړ شئ یهودیان عزتمندو دغلته جاړي، بیت المقدس کې دیوال ته جاړي، ولې جاړي؟ هغوی موسی اخري پیغمبر دی، عزیر د الله زوی دی، محمد ته لرې کوي. دا اسرائیل وایي تاسو زموږ وروڼه یې، دا ملک هم ستاسو، که نور څه غواړئ دا ملک هم دله چلو، خو اوس یې ولې نه چلی؟ اوس را سره دوکه سې وجې نه کوي، وایي دا د محمد نوم چې د منځ نه لرې کوي. نو موږ خپل ملک هم پې اړوب ګړوب کړو، موږ پې خپل ملک هم اړو. وجه دا ده موږ ولې اسرائیلو ته دې ټولې دنیا ته پاتې رالو؟ وجه دا ده زمونږ په ملک کې داسې کسان شته چې د هغه نوم مسلمان دي خو هغه اصل کې اسرائیل دي. زمونږ کار دغه خلکو خراب کړی، دې چرسیانو پوډریانو دې ګناهګارانو نه دی خراب کړی. دا یاد لرئ دا ملک چې شرمولی دی هم حقه خلکو هغوی دوی سره واده کړې ده چې موږ به د دې ملک نه د محمد نوم وباسو، موږ تاسو موږ سره مرسته کوئ. نو هغه دوی سره ذاتي مرسته کوي،
چې څومره پیسې ورکوي هغه د دوی خېټو ته ځي، هغه د دوی پاټیانو ته ځي او هغه د دوی جیبونو ته ځي. نو دوی څه کوي؟ دوی هغوی ته وایي چې موږ محمد نوم د پاکستان نه ختمو، د دې اسلامي ملکونو نه ختمو، او موږ ته څه وایي چې نه موږ په دې اسرائیلو باندې د محمد نوم ضایع کوو. نو دوی دا منافقت کوي، د دقې وجې نه زموږ ملک وروسته دی. یعنې قسم د اسرائیل سره یو ملک هم نشته دی، او یو ځل چې جنګ شي نو بیا زموږ پښتانه او هر سړی په خپل ملک باندې او په خپل کلمه جنګېږي، بیا دې ته نه ګوري. دشمن یې که بیا هر یو سړی دا سر پې ماتی، خو موږ ته زموږ دا لیډران زموږ دشمن نه ښیي، او که موږ ته معلوم هم دی زموږ سرپرستی نه کوي. نو که یو سړی راپاڅېږي بیا ورته وایي ته دهشتګرد دی، بیا ورته وایي ته ظالم یې، او ته داسې کې او ته داسې کې او ته داسې کې. یو اسلامي ملک فوجیانو اوسه پورې د کافرانو خلاف یو منصوبه جوړه نه کړه چې موږ له څه کول پکار دي، نشته. نو مسلمان هم په دې دنیا قناعت کړی. کله چې مسلمان په ایمان قناعت وکړي، زه خو باسم زو عزتمندو، زمونږ پلار نیکه لاړ، زمونږ غور نیکه لاړ، نه زمونږ پلار جهاد وکړو، نه زمونږ غور نیکه وکړو، نه فلانې په نسلونو نسلونو کې چېرته د الله په نوم باندې زمونږ جنګېدلي خلک نشته، او چې څوک جنګېږي موږ هغوی ته هم په غلطه سترګه ګورو. او بیا اسلام دې کامیاب شي؟ نه، الله رب العزت د پیغمبر د نوم نه د پیغمبر نوسي قربان کړي دي، د پیغمبر د نوم نه د پیغمبر د کور قرباني ورکړې ده. د نبی علیه الصلاة وسلام د سر نه لږ ساده اوبه راوړه بچه، د نبی علیه السلام د سر نه وینې تلي دي. نبی علیه السلام ته وښودل شو حسن ستا حسین نوسی به شهید کېږي. الله ته ویلی شو چې الله زما خو خپل بچي هم نشته دی، زما بچي تا ماله را کړي، زما نه د خپل بچي واپس واغسته. یا الله زما دا یو نوسی دی، او دا یو نوسی خیر دی زما پرېږده، د دې په ځای مې دا تره دا وراره دا فلانې فلانې قرباني ورکړه. او د نبي علیه السلام ورېرونو قرباني ورکړې ده، د نبي اسلام د تره زامنو علي رضی الله تعالی عنه قرباني ورکړې ده، جعفر هم قرباني ورکړې ده، دې ټولو قربانیانې ورکړي. نبي علیه السلام خو ویلی شو چې یا الله زما هغه وینې چې د سر نه ترې وي بس دا قبول که، خیر دی زما دا نوسی پرېږده. نبي علیه السلام ته پته وه، مخکې نه ورته ویلی شوي وو چې ستا نوسی به باغیان قتل کوي او دا نقصان به تا ته رسي. نو د دې وجې نه عزتمندو د محمد نوم به په دنیا کې باقي ساتې. ولې به باقي ساتې؟ چې الله د روزې اول نه دا باقي ساتلی دی. آدم علیه السلام چې رالی، آدم علیه السلام ته پته وه، یو روایت مطابق په عرش باندې کلمه لیکلی شوې وه، لا اله الا الله محمد رسول الله. د ټولو نه اول سردار آدم علیه السلام پیدا شو. دا د نبی علیه السلام هم پلار دی، د ټولو پلار دی، د ټولو پلار دی، د یهودیانو پلار، د عیسایانو پلار، د مسلمانانو پلار، د هندوانو د سیکانو پلار، د ټولو پلار دی. آدم علیه السلام الله ته یا الله دا څوک دی؟ تا خو ویله چې اول تی، ویل نه دا ستا اخري د ټولو سردار بچی دی. ویل زه چې زما بچی دی ما ته قبول دی، وایي ستا هم سردار دی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي انا اول من یحرک باب الجنه، وایي تاسو ته پته شته د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول د جنت دروازه زه ټکوم. آدم علیه السلام به نه ټکوي، موسی عیسی علیه السلام به نه ټکوي، باقاعده به تپوس کېږي من بالباب، څوک یې په دروازه باندې، دا به ورته انا محمد، زه محمد یم. او دی او ما ته ویلی شوي وو چې محمد نه علاوه به یو ولی یو عزتمندو پیغمبر چاته به دروازه نه کولاوي، ابتدا به د ده نه کې دروازه به کولاو شي. وی زه به اول دروازه کولاو کوم. بیا نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته د مبارکۍ په طور باندې وایي حالانکې مخکیني امتونو کې د 600 کالو عبادت گزار شته، د 500 کالو عبادت گزار شته، د 200-300 کالو عبادت گزار اعتکاف کوونکي، جهاد کوونکي، روجي نیونکي خلق، قیام کوونکي خلق شته. نبی علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو ته وایي ای زما امت یاد وساتئ ان الجنة حرمت علی الانبیاء حتى ادخلها وانها لمحرمه على الامم حتى تدخلها امتي. واورئ زما امتیانو بشک الله مال دا مرتبه را کړې ده چې د ټولو نه اول به زه جنت ته ځما، خو ای زما امتیانو تاسو نه قربان، ای زما امتیانو مبارک شئ، ټولو امتونو باندې جنت حرام دی څو پورې چې زما امت نه داخل شوی. نو په داسې امت په داسې پیغمبر چې فخر ونه کې ډېر عزتمندو
ډیر تیر شوی انسان بیته دیو جی نبی السلام وی ما سره به محبت د پلار مور نم زیات کې یو سړي چې بچی نه شي هغه سره خپل بچی د سره پیژني او موږ د سره پیدا نه وو نبی علیہ السلام یاد کړیو زمونږ د پاره یو ځل نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی موږ چې کینو موږ د چا په تذکرو خوشحالیږو موږ د صحابي د بلال رضی الله تعالی تذکره کو خوشحالیږو یاره دا پیغمبر څومره زبردست عاشقو د عمر رضی الله تعالی تذکره کو خوشحالیږو د ابوبکر رضی الله تعالی تذکره کو خوشحالیږو او په دې باندې عزتمندو ځان ورکو د صحابو د خپو د خاورو نه موږ ځان کم ګڼو عزتمندو د صحابي د ساروي په پوزه کې چې کومه خاوره ده غالبا حسن بصری صاحب ویری د دې وی هزار عمر بن عبدالعزیز غوندي اولیام د دینه وی ښکته دي قربان د دینه صحابه دومره لوی خلک دي یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته وی ای زما صحابه نن زه تاسو نه یو تپوس کوم هغه یا رسول الله زمونږ به څه یو جواب درکول به څه زمونږ به څه علمي مونږ خو تاسو نه تپوسونه کوو ځکه قرآن کې بار بار یسألونک عن الاحله صحابه به تپوس کوو چې دا میاشت څنګه وي یسألونک ماذا ينفقون څه شی خرج کو قرآن پاک یسألونک مختلف ځایونو کې راځي صحابه تپوس کوي صحابه نن نبی علیه السلام وایي زه تپوس کوم د دې جومات نه اعلی جومات د مسجد نبوي جومات چې په کوم کې یو مونځ په 50,000 باندې دی چې د کم دپاره اوس په دې وخت کې 2.5-3 لک روپۍ موږ جمع کوو د هغې زیارت لزو هغه جومات کې نبی علیه الصلاة والسلام ناست دی د ټولو انبیاو سردار پیغمبر محمد رسول الله لګی دی خبرې کوي تذکره د چا شروع ده زما استاد د تشپاڼو د قمقلو د کمزورو د کمزور ایمان والا تذکره لګی دی هلته صحابو غوندې خلکو ته کوي چې زما نبي وایي چې دا د آسمان ستوري دي دي صحابو ته څوک نشي رسېدی د آسمان ستوري ورته ولې ویلي دي په دې وخت کې د آسمان ته یو قسم لا نه دی رسېدلی نه امریکا رسېدلی ده نه روس ساینس څومره ترقي کړي خو آسمان ته لا څوک لانور ته هم نه دي رسېدلي آسمان خو څه کې لانور ته هم څوک نه دي رسېدلي هغه ستورو د آسمان ته نبی علیه السلام وی تاسو نه زه یو تپوس کومه ویل یا رسول الله علم خو ډېر نه لرو وی د خپل علم مطابق به جواب راکړي خیر دی چانسونه د سره شته وی څه مشکات شریف حدیث دی ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا ای زما صحابو ما ته دا ووایي مؤمنان خو د آدم علیه السلام نه واله تر زما اخري امتي پورې ډېر زیات مؤمنان کروڑها تیر شوي دي ډېر زیات خلک تیر شوي مؤمنان چا ابراهیم علیه السلام سره قربانی ورکړي چا موسی علیه السلام سره قربانی ورکړي ده چا عیسی علیه السلام سره قربانی ورکړي ده چا ما محمد سره قربانی ورکړي ده ما ته تاسو وایي په دې کې د ټولو نه عجیبه مسلمان څوک دی عجیبه یعنی چې د هغه ایمان ته تو ګورې نو ته ډېر حیرانېږي عجیبه دې ته وایي خلک وایي که نه عجیبه یار یو خار مې ولیدلو عجیبه ملک مې ولیدلو عجیبه ناشنا شی مې ولیدلو تا به نه یې لیدلی بل ورته وایي ښه څنګه چې چا سره شی نه یې لیدلی یو کس لیدلی هغې ته وایي عجیبه نبی علیہ الصلاة والسلام ورته ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا په دې دنیا کې فرشتې هم شته صحابه هم شته د مؤمنان هم شته د چا ایمان ډېر عجیبه دی صحابه کرام ورته الملائکه وایي ملایکو ایمان ډېر عجیبه دی ځکه ملایکو براه راست الله لیدلی دی او عزتمند هغې ایمان دی او ملایکه ګناه نه کوي لا یعصون الله هغوی د الله نافرماني یو ذره قدرې نه کوي ظاهر باندې د انسان ذهن ته هم دا راځي پاک مخلوق دی فرشتو ته معصوم ویلی کېږي پاک مخلوق دی ګناه پیژنیم نه یعنې کړې نه ده نو ورته یا رسول الله فرشتې ډېرې کاملې ایماندارې دي او د دې ایمان ډېر عجیبه دی ځکه دوی چېرته یو ګناه هم نه ده کړې چې کومه فرشته رکوع کې ده رکوع کې ده چې کومه سجده کې ده سجده کې ده نبي علیه السلام وایي معراج په موقع چې زه تلمه وایي د اسمان باندې د یو قدم خپې کې غوستلو ځای نشته دی دومره ډېرې فرشتې دي 70,000 فرشتې روزانه لاندې د بیت الله شریف نه او د دې بره بیت المعمور کې د بیت الله شریف نه طواف کوي قیامت پورې د دې 70,000 فرشتو دوباره نمبر نه راځي ویلې د دې ایمان ډېر عجیبه دی نبي اسلام ته نه د دې ایمان عجیبه نه دی ځکه فرشتو جنت لیدلی دی چا فرشتو دوزخ لیدلی دی چا پیغمبران لیدلی دي چا الله لیدلی دی نو دوی به ایمان ولې نه راوړي چې هر څه یې ولیدل نو ایمان به خامخا راوړي ویلې زه بیا جواب راکوي ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا د چا ایمان عجیبه دی صحابه کرام ورته وایي جی الانبیا د انبیاو ایمان ډېر عجیبه دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انبیاء ایمان اعلی دی، افضل دی، قوي دی، عجیبه نه دی. ځکه بعضو پیغمبرانو الله سره خبرې کړي، وکلم الله موسی تکلیما، اکثرو پیغمبرانو ته الله وحی را لېږلې ده. نو چې وحی را لېږلې ده فرشتي سره خبرې اترې شوي دي، د الله سره یو قسم لا بالواسطه انډایرکټ خبرې شوي دي. نو چې الله سره دې خبرې وکړې نو بس بیا پکې څه پاتې شو، خامخا به ایمان راوړې. وایي چې د چا ایمان عجیبه دی. صحابه کرام ورته وایي چې زمونږ ایمان ډېر عجیبه دی، ته زمونږ ډېر صفت کې چې دا د اسمان ستوري دي، دا د کائنات د ټول نه اعلی خلک دي او واقعي دي. نبی علیہ السلام ته هغه خبرې په خپل ځای صحیح دي، خو ستاسو ایمان هم عجیبه نه دی. وایي چې دا ولې؟ وایي تاسو خو د ټول کائنات سردار محمد رسول الله لیدلی دی، نو نور څه غواړئ؟ وایي او دا خبره خو ده، وایي چې محمد دې ولیدلو د ټول کائنات سردار، نو اوس به م ایمان نه راوړي؟ وایي چې بلکل هم راوړی دی. نو ایمان هم عجیبه نه شو که نه؟ هر څه م لیدلي دي. ویل یا رسول الله زمونږ علم خو ختم شو، دغه علم هم ونه. نبی علیہ السلام ته واوره د چا ایمان عجیبه نه دی. د انبیاو خو دلته به دا مسله یاد لئ، اعلی دی، اعلی دی. ځکه نن سبا د ګستاخۍ پرچې په خلکو ګډ کېږي، سبا زموږ دغلته بار پروت یم. او زمونږ د دیوبند دومره لوی عالم دی عزتمندو مفتی طارق مسعود صاحب، چې ټول عمر الله د دین دپاره هغه وقف کړی دی، کله امریکا کله لندن، او عزتمندو 24 ګنټې چې کله هم هلته لاړ شي که نه، دا به د دین په څه کار کې مشغولي. غریب د دین په څه کار کې به مشغول، یا مدرسه یا درس یا بیان یا فلانې. یو خبره تې په غلطۍ باندې د خولې نه وتې ده، دا ګستاخ دی. ګستاخ بیل شي، غلطي بیل شي. غلطي دې ته یو سړي نه مثلا موز غلط شو، په روژه کې اوبه وڅکلي او روژه ورته یاده نه ده، نو دې ته خو روژه هم نه ماتېږي عزتمندو په دې باندې. او یو دا دی یو سړی ته پته ده وایي روژه ده اوبه څکي، ته منې هم کې چې څکې وی بیا یې څکم، دې ته اوس کوي ګستاخ. نو ګستاخ او غلطۍ کې فرق وي. غلطی الله منع کړې ده. نبی علیہ السلام وایي زما د امت دپاره رفع عن امتی الخطأ والنسیان، زما د امتیانو دا کمال دی که دوی نه خطا وشي، په خطا کې څه کار یا په هیره کې څه کار وشي، دا الله دوی ته معاف کړی دی، دا ورته لیکي هم نه، دا دوی ته نه لیکي. نو د پیغمبر هغه ته ګوره. نو د دې وجې نه عزتمندو د خپلو علماو دغه کوئ، دا پروپیګنډۍ چې کله یو عالم باندې د نور کم عالم ډېر کار کوي، نو یو کافرانو باندې هغه ښه نه لګي، یو دې نورو مسلکونو باندې عزتمندو هغه ښه نه لګي، نو بیا هغه هغوی له هوا ورکوي. نو خپل عالم سره به ودرېږي عزتمندو، په دې وخت کې هغه میلیونو خلکو کې د دین کار کوي. د طارق جمیل صاحب نه بعد طارق مسعود صاحب ډېر کار وکړو، او هغه له الله یو خوله ورکړې ده چې د پیغمبر سیرت بیانوي، د الله توحید بیانوي، د دین یو مسله بیانوي، ژبې پکې د سره نن خلي، داسې ژبه ول الله ورکړې ده. دا هر عالم له الله نه یې ورکړي، یو روانه ژبه ول الله ورکړې ده. نو د دې وجې نه ګزاره سره کې څلور خوی ښځې دي، یو په هغه څلورو بلاګانو اوښتی دی، یو دا امتیان هم ورته ملګري شي، دا ورته لابله. نو انشاءالله د خپلو علماو به مرسته کوو که نه انشاءالله. نو نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي ای زما صحابو تاسو ته پته ده عجیبه ایمانداره څوک دی؟ وایي جي لا عالم لا نعلم نسبتا لا عارف، پته نشته. وایي واورئ الذین یجدون صحفا ویؤمنون بها، زما هغه امتیان عجیبه ایمانداره خلق دي چې هغوی به رسول نه یې لیدلی، پیغمبر به یې نه یې لیدلی، صحابي به یې نه یې لیدلی، فرشته به یې نه یې لیدلی، صرف د قرآن پاڼې به یې لیدلي او په هغوی باندې به ایمان راوړی وي. نو دا زمونږ او ستاسو په باره کې نبي علیه السلام لګېدی صحابو ته وایي. نو دا زمونږ ایمان موږ ډېر کمزور یو. دا هم نبی علیہ السلام ویل چې اخره کې به دا فتنه راځي، دا فتنه به راځي، دروغ به عام شي، زنا به عام شي، شراب به عام شي فلانې. بیا هم وایي زما هغه امتي چې صرف قرآن یې لیدلی په ما ایمان راوړی، صحابو ګواه اوسئ، په دې خپل جومات کې درته یم زما دا ایمانداره امتي ډېر عجیبه ایمان دی. په عجیبه ایماندارۍ کې ستاسو نه اوچت دی، په ایمان کې دنه نه دی اوچت، ایمان د هغوی اوچت دی، خو عجیبه په دې یو صفت کې تاسو نه اعلی دی. الحمدلله الله داسې امت کې پیدا کړي، الله دې زموږ د ایمان نصیب کړي. ډېر ګناهګار یو، خو د ایمان به خیال ساتو عزتمندو، شرک به نه کوو، د الله سره د رسول عزتمندو مینه به ځان سره ساتو. دا نور ګناهونه دي دا به هم پرېږدو، خو که نه دا اوس زمانه داسې ده، په دې زمانه کې که ته ډېر ګناهونه پرېږدې هم نه شي پرېغوستی. دلته داسې دوکانداران دي، باز دروغ نه وایي، خو چې 99 کسان دروغ وایي هغه غریب به په کمه تښتي.
دا اوس قاعده شوې ده، وایي چې ټول دروغ وایي، موږ په کومه لاړ شو؟ یو سړي زوی ښه مزېدار عزتمندو تعلیم یې پې کړی، پیسې پې لګولې دي، نو هغه ته بغیر د رشوت نه نوکري نه میلاویږي، دا به څه کوي غریب ښځه؟ رشوت حرام دی، هغه ته هم پته ده، موږ ته هم پته ده، خو دا غریب پټې خرڅ کړی دی د دې زوی دپاره، د دې لور دپاره، او دې باندې تعلیم وکړلو، او خپل دوکان وله بعضې خرڅ کړی دی عزتمندو، او وراثتي مالونه وله خرڅ کړي دي چې دې ته نه میلاویږي، دا چې رشوت نه ورکوي دا به څه کوي؟ په دې دور کې بعضې ګناهونه دا مجبوري ګرځېدلې ده، خو بیا هم ګناه ده، ګناه ده، خو ایمان چې کوم پیغمبر موږ ته ایوارډ را کړی چې زما امتی به بغیر د لیدو باندې ما باندې کلک د صحابو په شان ایمان لري، داسې به لرو که نه انشاءالله. الله دې زموږ ایمان سلامت کړي. اذان